الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمال دین اسلام محترم و معزز و طلاب العلم، دا جرح و دا تعدیل متعلق دروس من شروع کریو چی مخکینی درس کے منگا مراتب التعدیل بیان کرا، نو پنننی درس کے مراتب الجرح ذکر کو دا جرح مراتب سرنگ چی پا تعدیل کے مراتب و دغشان پا جرح کے ہم مراتب دی. پا دے کے تقریباً یو شپگ مراتب علماء و محدثین ذکر کری دی. اولنی مرتبہ ما دل علی تلین چی اغا دلالت کی پا ضعف بانے، وہی اسحلها فی الجرح، او دائے اغا اسان مرتبہ دا جرح دا، لکہ یو امام وی مثل فلان لین الحدیث او فیہ مقال، دا اغا کم درجہ دا جرح دا چو عالم وی فلان لین الحدیث، پلانکے دا دا ضعیف حدیث والا دے، فیہ مقال یادے کی خبر اشتا. دویم نمبر کی ثم ما صرح بعدم الاحتجاج به، دویم آغا چی تصریح وشی پا دی باندے ائمت الحدیث تصریحو کی چی یرا دا دپ حدیث باندے با احتجاج نشی کی دلے، لکا فلان لا يحتج به، پا پلانکی باندے احتجاج نشی کی دلے، یادا سی وی ضعیف، یادا سی وی لہو مناکیرو، دا بعضی روایات منکر روایات دی. دریم نمبر کے اغا چی پا اغا کے تصریح وشی پا عدم کتابت دا حدیث دا دبانے چی یر دا حدیث بنشی لکلے، لکا محدثین وی فلان لا یکتب حدیثہو، دریم مرتبہ پلانکے دا حدیث با نشی لکل کے دلے، یادسی وی چی لا تحل الروایت عنہو، دن روایت حلال ندے، یوی ضعیف جدا، دا سخت ضعیف دے، یوی واہن بمرہ. نو دا دریم درجہ کے مراتب دا جرح دی. سلورم درجہ کے چپاغی کے اتحام بالکذب وی، لکا دا یو راوی پبارک کے امام اوئی فلان متہم بالکذب، یا متہم بالوضع، پلانکے متہم پا دروغ سر دے، یا متہم پا وضع سر دے چی زان بے روایت جوڑول، یا وی چی یسرق الحدیث، یا وی ساقط، یا وی متروک الحدیث، یا وی لیسا بثقہ، ثقہ نہ دے. داغی پسے پنزم مرتبہ ما دل علی وصفه بالکذب، چاگہ دلالت کی دا پدروغ بانے. ائمت الحدیث ہوئی فلان کذاب، پلانکے دروغ جن دے، یوی دجال، دجال دے، یوی وضاع، دزانا حدیث جوڑی، یوی یکذب یضع. او شپگم نمبر کی ثم ما دل علی المبالغت فی الکذب، او دا اغا اعلی درجہ دا جرح دا چی یو امام دا یو راوی پا بارک کی ہوئی
او دا غبد جرح ده چې فلان اکذب الناس پلانکې په خلکو کې ډیر دروغجن دی یا الیه المنتهى فی الکذب دته انتها ده په دروغو کې یا رکن الکذب د دروغو ستن ده یا دجال من الدجاجله غټ دجال له پراډي دی نو کمې چې اولنۍ مرتبه وي چې یاره په تلین باندې دلالت کوي یا هغه چې تصریح شوي په عدم احتجاج سره نو د دې په حدیثو باندې به احتجاج نشي کېدلی طبعا لیکن حدیث به د پاره د اعتبار لیکلی کېږي فقط او کم چې اخرنۍ مرتبه موږ ذکر کړه څلوره نو فلا يحتج بحديثهم ولا يكتب ولا يعتبر به د دې پر روایتو نه احتجاج کولای شي نه لیکلی شي او نه دا د اعتبار د پاره لیکلی شي د دې وجه نه رواتو کې بعضې هغه وي چې د هغې او ضعف محتمل وي یعنی خفیف وي شدید نه وي او د هغې ته وایي چې د دې حدیث د اعتبار د پاره لیکلی کېږي او په نیز د متاخرینو باندې د دې روایات لیکلی کېږي د پاره د احتجاج چې کله د دې یو متابعه پیدا شي چې هغه د ده په شان باندې یا د ده نه قوي وي او په داسې راوي باندې چې ضعف د هغه خفیف وي علما اطلاق کوي د ضعیفون یا سیء الحفظ یا فيه غفله یا لیس بالقوي او بعضې هغه روات دي چې د هغې ضعف شدید وي غیر محتمل وي یعنی قابل برداشت نه وي او دا هغه دی چې د دې حدیث لیکلی کېږي د پاره د معرفت چې خلک دا وپېژني داسې نه په دې باندې خلک دوکه چرته نشي او د دې دپاره چې یو مدلس په ده کې تدلیس ونه کړي یا یو مجهول د هغه روایت وکړي نو بیا استا ثقان ثقی کړي او هغه ضعیف د من نه وغورځوي نو چې تا ته تیار دا پته یي چې هلکه اصل روایت داسې دی بیا علما وایي دا په دوه قسمه باندې دی اول هغه چې د هغه ضعف د وجې د شدت د غفلت نه او همیشه د ثقاتو مخالفت کوي او تفرد په داسې تفرد کوي په هغه څه باندې چې هغه د ده نه قابل برداشت نه دي د وجه د سوء الحفظ نه حافظې خرابوي ضبط یې کمزوری دی نو په دې باندې اطلاق کېدلی شي د منکر الحدیث یا واهی الحدیث یا متروکه او دویم هغه چې د هغه ضعف د وجه د عدالت نه چې د هغه راوي کذاب وي دروغجن وي متهم بالکذب وي یا موصوف په دروغو سره یا موصوف په وضع سره نو په هغه باندې اطلاق کېدلی شي د کذابون یا یضع الحدیث ته دروغجن وي هغه کس چې حدیث د ځانه جوړوي کله وی یسرق الحدیث حدیث غلا کوي کله د داسې کس په باره کې علما وایي رکن من ارکان الکذب دا د دروغو ستن ده او د دې د لاندې کم چې مجهول العین دی هغه هم د دې د لاندې راځي ځکه دلته هم د عدالت پته نه لګېږي حافظ ذهبي رحمه الله د میزان الاعتدال کې وایي میزان الاعتدال د حافظ ذهبي رحمه الله دا کتاب دی حافظ ذهبي رحمه الله میزان الاعتدال کې وایي اول جلد 4 صفحه کې وایي واردع عبارات الجرح او د ټولو نه بیکاره عبارت او غټه هغه څه چې په هغه باندې جرح کېدلی شي وایي هغه دا عبارت دی چې وایي دجال کذاب
یره غټ دجال دی دروغجن دی. یا وای وضاع یضع الحدیث غټ وضاع دی د ځانه حدیث جوړی. بیا د هغه نه وروسته ثم متهم بالکذب بیا دا چې وایي یاره دا پلانکی متهم په دروغو سره دی. یا کله داسې وایي متفق علی ترکه د ده په پرېښودلو باندې اتفاق شوی دی. ثم متروک د دې نه وروسته بیا متروک دی لیس بثقه چې ثقه نه وي. وسکتوا عنه دارنګه د هغه نه سکوت شوی دی. وذاهب الحدیث وفيه نظر وحالک دا بالکل تباہ و برباد دی. وساقط نو ګوره اولنۍ مرتبه خدا ده چې کذاب وضاع یضع الحدیث. دویمه مرتبه چې متهم بالکذب او متفق علی ترکه. دریمه مرتبه متروک لیس بثقه وسکتوا عنه وذاهب الحديث وفيه نظر وحالك وساقط. سلورم مرتبه واهن بمره ليس بشيء ضعيف جدا ضعفه ضعيف وواهن ومنكر الحديث ونحو ذلك. پنځم ثم يضعف وفيه ضعف وقد ضعف ليس بالقوي ليس بحجة ليس بذاك. دارنگا فيه مقال تكلم فيه لين سيء الحفظ لا يحتج به. دا مراتب د میزان الاعتدال په اول جل کې د جرح دا مراتب امام ذهبي رحمه الله ذکر کړی دي. خو د ټولو نه بیکاره جرح چې کېدلی شي هغه په دغه الفاظو څه چې دجال وضاع کذاب یا د ټولو نه چې خفیفه کومه جرح وه نو موږ ویل چې لین الحدیث. دلته د جرح متعلقه یو څو اهم ضروري مسئلې چې عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله دا ذکر کړي دي. اولنۍ مسئله قد يطلق العالم وصف الكذب ويريد به الخطأ. کله به یو عالم وصف د خطا د یو راوي په باره کې وصف د کذب د یو راوي په باره کې ذکر کړي. راوي ته به د دروغو نسبت وکړي خو هلته به د کذب نه مراد د هغه خطایي چې دا خطا شوی دی دا معنی به نه چې ګنې دروغجن دی. د ده ډېر مثالونه دي. یو مثال سیر اعلام النبلا کې امام ذهبي رحمه الله څلورم جلد 308 کې ذکر کړی دی. په سند د ربيعه بن يزيد هغه وی جلست الى شعبي بدمشق في خلافة عبد الملك. وی زه شعبي ته کېناستم دمشق کې په خلافت د عبدالملک بن مروان کې. نو فحدث رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال. ویو سړي بیان کو د صحابونه صحابیو د نبی علیہ السلام نه حدیث ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل اعبدوا ربکم ولا تشركوا به شيئا واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الامراء فإن كان خيرا فلكم وإن كان شرا فعليهم وأنتم منه براء. وی شعبی رحم الله ورته ویل چې کذبتا. حافظ ذهبی رحم الله فرمای كأنه أراد بها أخطأت. وی ګوره د امام شعبی مقصد دلته داو کذبت کې چېرې تا دروغ ویل معنی دا وه چې ته خطا شولې. او د دې امثله په حدیثو کې هم شته. یو مسله ده چې کله کله به یو عالم وصف د کذب راوړي مراد به تلته خطای. دویمه مسله رد قول المجرح
اذا كان مستنده في التجریح ضعیفا رد قول د مجرح د جارح جرح کون کی داغه قول برد کېدلی شي کله چې دلیل د هغه د جرح ضعیف و نو د قول برد کېدلی شي. حافظ ذهبي رحمه الله میزان الاعتدال دریم جلد 315 کې وایي چې قاسم ابن عبدالواحد نو دا وایي د په باره کې ومن مناکیره وایي د منکراتونه به یو حدیث ذکر کوي په روایت د محمد ابن نافع کې قال حدثني عمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان ألف أوقية فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكتي فإني كنت لك كأبي زرع لأم ذرع. اوغد حدیث دے امام ذهبي رحمه الله فرمای وی دلته دا دویم الف چې یاره زما جاهلیت په زمانه کې زما پلار چې داغه سره زر اوقیه تقریبا لزر اوقیه برابریږي. نو دې کې دا دویم لفظ چې دی الفو ثانی چې پکې دی دا باطل لقطان ځکه وای دومره مال چې زر نور ته حساب کوه دا بېشمار اوقیه برابر شوي. دومره مال خو د سلطان العصر سره هم نه. نو عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله وی زه ویمه چې فهذا مستند تجریح عنده دا خو دلیل د جرح د ده سره دی چې دا وی یاره سلطان العصر سره هم دومره مال نه. خو دا حدیث په نسائی کې راغلی دی عشرة النساء کې راوړی دی په سند د محمد ابن نافع. هلته پکې دا دویم الف نشته دی دا یو الف پکې دی او دا محمد ابن نافع چې دا روایت نقل کوي د دنه روایت چا نقل کړی دی قاسم مخکې مونږ ویل قاسم ابن عبدالواحد او دا ضعیف دی ځکه مجهول دی. دا امام ذهبي رحمه الله میزان الاعتدال کې وایي لا یعرفو او بل د تفرد کړی په روایت سره د عبدالملک جدین. نو ګوره دغه لفظ پکې دویم نشته خو چې کم دلیل د ده دپاره امام ذهبي پیش کوي چې یاره سلطان العصر سره هم دومره مال نه دلیل یې کمزوری دی. اصل کې د ضعف وجه بله ده چې په دې کې دا قاسم ابن عبدالواحد دی او دا ضعیف دی او د په دې روایت سره تفرد کړی دی. دریمه مسله یعنی خلاصه د دویمه مسلې دا شوله چې د مجرح قول برد کېدلی شي کله چې د هغه دلیل د جرح ضعیف و. بس دومره خبره. دریمه مسله التثبت من قول المجرح لا سیما اذا اطلقه في من اشتهر بالعدالة والامامه. د مجرح د قول تفتیش تالاش بکې اب ګوري خاص کر چې دا جرح وکي داسې یو امام باندې چې هغه مشهور دی په عدالت امامت باندې. نو دغه صورت کې به موږ دا قول ګورو چې هلکه یو امام دی مشهور په عدالت امامت سره دی او په ده باندې جرح شوې ده. مثال د دی محمد ابن وضاح وی هغه نقل کړل دي چې یاره ما د یحیی ابن معین نه تپوس وکړه د امام شافعي په باره کې وی هغه راته وویلې چې لیس بثقه دا خو ثقه نه دی امام شافعي. حاکم رحم الله فرمایي وی تتبعنا التواریخ وسواد الحکایات
عن یحیی ابن معین وی منگ چې کله تاریخ وکته مسودات د تاریخ د قصوم وکتل د یحیی ابن معین نه فلم نجد فی روایت واحدة منهم طعنا علی الشافعی په یو کم چرته یحیی ابن معین په امام شافعی طعن نه دی لګولی نو ګوره دا قصه کمزورې ده محمد ابن وضاح دا ثقه ده انشاءالله خو دا اسې دا ثقه ده او نه من ولا يتهم في هذه الرواية والأقرب أنه قد وهم فيها فإنه صاحب أخطاء وأوهام بس دې کې وای د انصاف خبره داره چې ثقه سړی دی محمد بن وضاح خو هغه خطا شوی دی چې هغه دا واقعه د یحیی ابن معین ذکر کړې ده د دې وجه نه علامه ابن عبد البر رحمه الله په جامع بیان العلم وفضله دویم جلد کې وایي عن عبد الله بن ناصر عبد الرحمن بن محمد انه رأى اصل ابن وضاح اغا اصل کتاب د ابن وضاح اغا ولید فوجد فيه وپاغ کې دسی لیکلو چې سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال هو ثقه اصل کتاب کې دا لیکلو چې یاره ما د یحیی ابن معین نه د امام شافعي په باره کې تپوس وکړه هغه ویل ثقه دی بیا مراتب د مجرحینو څنګه چې معدلینو کې بعضې متشدده بعضې متساهلو بعضې معتدلو دقه شانتې مجرحین په دې کې هم مراتب دي څه معدلین دي او څه متشددین دي او څه معتدلین دي متشدد په جرحه کې هغه امام ته ویل کېږي چې هغه په معمولی یو غلطۍ باندې یو راوي رانیسي یا په دوه غلطیانو باندې او د دې مثال څوک دی ابو حاتم الرازی دی محمد بن ادریس ابو حاتم الرازی دارنګ جوزجانی چې دیو په معمولی خبرو باندې روات رانیسی او خاص کر هغه چې کم موصوف په تشیع سره نو علما دې ته متشددین وایي د دې وجه نه وای ابو حاتم رحمه الله سرجال د شیخینو د بخاری او مسلم دي چې هغه ثقات دي هغه په کلام کړی دی دارنګ په تشدد کې د دې په شام باندې ابو حاتم ابن حبان چې څرنګه دا کسان ابو حاتم رازی او جوزجانی متشددین دي لکه څرنګه چې ابن حبان متساهل او په تعدیل کې چې هغه را لګېدلی دی او ډیر مجهول او مستور روات هغه ته صحیح ویلی دي د دې وجه نه حافظ ذهبي رحمه الله هغه د ابو حاتم رازی په باره کې سیر اعلام النبلات 14 جلد 280 کې وایي اذا لین رجلا او قال فيه لا يحتج به کله چې ابو حاتم دی او راوي په باره کې وایي چې یاره دا ضعیف دی یا وایي لا يحتج به وایي دلته به موږ توقف کوو موږ به ګورو چې نور چا پکې څه ویلي که چېرته چا یې توثیق کړی بیا به د ابو حاتم خبره نه منې ځکه دا متعند دی په رجالو کې ولې وایي قد قال في طائفة من رجال الصحاح ليس بحجة ليس بقوي در صحاحو د رواتو مبارک کې هم دا ویلي چې یاره لیس بحجه یا لیس بقوي یا دې په شان نور الفاظ دارنګه بیا وایي ومن المسرفین جدا فی الجرح د زیاتې کوونکو نه په جرح کې یو څوک دی ابو الفتح محمد بن الحسین الازدی دی حافظ ذهبي رحمه الله سیر 14 جلد کې وایي علیه هغه وایي په کتاب کې
وعليه في كتابه في الضعفاء مواخذات فإنه ضعف جماعة بلا دلیل دیو جماعت بے دلیل ضعیف کړی دی بلکې نور خلکو د هغه توثیق کړی او د رالګېدلی هغه ضعیف کړی د دې وجه نه حافظ ذهبي رحم الله میزان الاعتدال کې وایي لا یلتفت الى قول الازدی د ازدی قول ته به نشي کتلی په جرح کې فإن فی لسانه فی الجرح رحقا ځکه وایي دا چې کله په چا باندې جرح کوي نو دا ډېر ښویېدلی او بله وجه دا ده عمر عبدالمنعم سلیم حفظه الله وایي قلت والازدی نفسه مجروح متکلم فیه ازدی خپله مجروح دی متکلم فیه دی نو وایي فلا یقبل قوله الا ضروره د ده خبره به نشي قبلېدلی مګر د ضرورت په بنا باندې خلاصه ده چې متشددینو کې څوک وه ابو حاتم الرازی او ابو الفتح ازدی رحمه الله او معتدلینو کې امام احمد شیخین بخاری مسلم ابو زرعة الرازی دا هغه دي چې د دې په قول باندې به اعتماد کېدلی شي انشاء الله مګر که د دې په خلاف باندې نور کسان رال او هغې ښکاره دلایل او خبره واضحه راوړه نو بیا به د هغې خبره منلی کېږي وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم